الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورة مریم مکی سورت تے نزول کی سلور سلوختم نمبر دے 44 پس د سورت فاتر او مخ کې د سورت طه نه نازل شوه دی. مخ کې سورت کې ویل چې عالم الغیب صرف الله دی او صرف داغه بندگیو کې د بل چا مکوئ. سورت مریم کې وایي نیکان بندگان ټول الله ته محتاجو. نیکان بندگان ټول چې ونو الله رب العزت ته محتاجو. دې صورت کې تضرع د نیکانو هغه ذکر کړي، عاجزی او تضرع د نیکانو هغه ذکر کړي. هغه صورت هغه د تضرع المستجیبین الى الله تعالی. تضرع المستجیبین الى الله تعالی دا الله رب العزت غره مخلوق ټول الله رب العزت ته عاجزانو. الله ته عاجزانو. الله رب العزت ته عاجزی کولا نوای کې د خدای توب ځای نشته. د خدای توب ځای پکې نشته. سورت 3 سبقونه دي. اول سبق 3 آیاتونه دي. په دې کې تضرع د انبیاء او د سره د مریم بیبي. تضرع د انبیاء او سره د مریم بیبي دا ټول الله رب العزت ته عاجزانو. دویمه عیسی دو آیاتونه دي. پای کې تضرع د انبیاء د ملائکو، عاجزی د ملائکو د پکې. شپږ شپېتم نادرین سبق دی. هغې کې زورن دی په انکار د مقاصد او نفي د شفاعت قهریه. زورن ذکر کوي په انکار د مقاصد او نفي د شفاعت قهریه. ختم د صورت ترغیب ال القرآن او په تخفیف باندې دی. امتیازات کې تضرع د مستجیبینو، د عیسی علیہ السلام د ماشوموالي بیان، ابراهیم علیہ السلام بیانات 4 بیانونه او ذکر کړي.
کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اول عاجزی د زکریا علیہ السلام ذکر کړي شاء الله رب العزت عاجزو الله رب العزت عاجزو اولاد ته ضرورتونه د الله نه غوښتل دي اته د بل چا نه مغواړه دا یاد اول د مهربانه د رب دی په باندې خپل زکریا باندې عبده هغه بندو عاجزو هغه کې چې فریاد یو کړ خپل دا فریاد پرورو عجیب خبره ده ندا خو چغې ته وای ندا چغې ته وای سمانا هغه کې چې چغې وکړ خپل دا چغه په دمه چغه لا په دمه چې چغه وته واله چغه په دمه غونډه ایسا شیخ صاحب رحم الله فرمایل وی چې زړه د ویخ نه راوتله اخلاص زیاتو که په هغه اخلاص خولې له راغلی وی نو لویه چغه به څه شوې وه جوړه شوې وه خو ادب ملحوظ ادب چې خولې له راتله نو په مزه شوه چې خولې له را رسېدله نو په مزه باندې شوه اذ نادى ربه نداء خفيا قتادہ رحمه الله فرمائی ان الله يحب الصوت الخفي والقلب النقي ان الله يحب الصوت الخفي والقلب النقي دا الله رب العزت قدما आवाज او صفا زړه ډیر خوخي قدما आवाज او صفا زړه دا الله رب العزت خوخي دا الله رب العزت خوخي نو قدما आवाज وکا قدما وي پروي وي چې خلکو ته ملامت نشم ندان خفيا قال وربمي اني وهن العظم مني دا غندا تفصیل له وربمي اني وهن العظم مني دا عاجزی وسیله کوي عاجزی الله ته وسیله کی استانه می بلا اثر نشته نو یو وسیله خپل عاجزی پیش کی او بل وانی خفت الموالیا وانی خفت الموالیا دا وای چې دین له غواړم دویمه وسیله دا پیش کی ورغمی یقینا واسطه شوی دی کمزوری شوی دی اډو کی زما واشتعل الراس شیبا او نه خیدا دا چې وختم سپین شوی دی واشتعل الراس شیبا او بامبړه شوی د سر می د وجد بوډا تومنا سپین شوی د سر می د وجد بوډا تومنا ولم اکم بدعائک رب شقیا او نیمزو په غختل استابانی ورب منا مرادا یعنی جستانه سو غواړي نو غنا مراد نه ستانه چې سو غواړي نو غنا مراد نه زکا یو دعا کې دو سیزه دي یو د الله دربار کې حاضری لګول دي او دویم خپل مراد حاصلول دي او چې سړی دواو کی نو په دربار کې حاضری ولګیدا که مراد ملاونه شنو نه دي شي مراد ملاونه شنو نه دي شي څه خبره نه ده ایسا شیخ صاحب رحم الله ملاقات لمطلو مفتی سے محترم 400 نے ٹیلیفون کو ویرازو ما ته زو ټلیفون وته کوم وینا ټلیفون مکو څنګه اور رسیدو گیټ خواته اور رسیدو ما ته زو اوس ټلیفون وکا ما شیخ سے د ټلیفون کو چرته ما تاسو گیټ خواته
مفتی صاحب دی وی تا ما ته مخکې ولې نو ما یې چې هغې منع کړی وم د ویلو نه مې منع کړی وم وي زه خو دقه د پینډۍ ته راورسېدم تعلیم القرآن کې مې بیان دی او اوس دقه راورسېدم ما یې چې بس مفتی صاحب سره خبرې مفتی صاحب ته وې تا ولې دا مخکې نه ټلیفون نه کوو چې ما ته پته لګېدلی یا ما ویلی چې راشي یا مه راځي تاسو راوکړی دی مفتی صاحب ورته وي هېڅ خبره هم نه ده وي دوه کاره دي وی یو حاضري وه دویم ستاسو ملاقات و وی که ټلیفون هم کړی نو دواړه به پاتې شوي او چې ټلیفون هم ونه کړو نو یو وشو یو پاتې شو وی دربار ته حاضري وشوه او ملاقات به بیا وکړو دا هېڅ خبره نه دعا کې اصل چیز الله سره حاضري لګول دي که مراد ملو شي که ملو نشي هغه ستا حاجت دی او الله پې پوهېږي که ښه یې دله دله به درکړي او که ښه نه یې دله به نه درکوي حاضري خو ولګېده که نه د الله دربار کې حاضري ولګوه ولم اکن بدعائک رب شقیا او نعمه زه په غوښتلو ستا باندې وربه مې نامراد دویم غواړم دین له دنیا له نه غواړم زما وارثان دي او هغوی به دین برباد کړي د دنیا دپاره نه غواړم د آخرت دپاره د دین دپاره اولاد غواړم او یقینا یریږم د وارثانو من ورائي رستو زمانه چې کوم پاتې کېږي د هغوی نه یریږم دا ښځه زما شانډه قابله د اولاد نه ده راکې ما لره د خپل طرف نه یو وارث ولیان یو ذمهوار چا زما دین وړي یارثني ویرث مال یعقوب چې میراث واخلي زمانه میراث واخلي د یعقوب والاونه یارثني ویرث من آل یعقوب علم چې دی نو دا د انبیاءو میراث دی نو میراث د انبیاء کرامو دی دا علم چې سدي ټول د انبیاءو میراث دی دا پیغمبرانو نه چې څه پاتې شوي دي نو میراث دی درد ته هم پاتې شوی دی د امت درد او د امت احساس دا د انبیاءو میراث دی اخلاق ته هم پاتې شوي دي علم د حالاتو نمو علم صرف د معلوماتو نم نو نا پورا میراث پاخلی نوارث پارس کی برخی یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلوا رب رضیا نخفل بچی د پاره بیا دوام کوي او وی ګرځاو دلاره او عربه می پسند دا سه بچی راکه چې ستا خوخي یا زکریا انانو بشرکا دعای قبول شوا یقینا زیر در کوم تعالی را په یو لک باندې شنو می احیا دے نه ګرځول منګه دلاره مخیردن هم نامه انذان نو وینم دے الله د وجه دینم ژوند دے کو او الله رب العزت مورم تان نکړه باردار کړه ناشنا لکول الله رب العزت ورکو به غلامین نکره راوړه لم نجعل له من قبل سميا نبه ګرځول دلاره مخیر دنه هم نامه او سميا هم صفته چې دا صفاتونه هم د شانو قال نو یاغو ورب می رب زما ان یکون لی سرانګي به مال را لک په کم کیفیت په ان د کیفیت تاسو کوي د کیفیت تاسو کوي او بل خوشاله دنو وای چیرې دوباره راته د ازيري دا خبرو کې اوسو خلک دا بلکه څنګه یو خلک څنګه وای بعضو اقصه جان دل فضا مولانا رومي وای وچا کیسه دوباره وکا شاید سره زما روح تازه کیږي او تازگی و سر راځي هغه کیسه بیا وکا نو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دې ته خوشاله دی وی رب و رب می
انا یکونو په کوم کیفیت په آل عمران کې موږ وضاحت کړو په کومه طریقه وی مال رالک وکانت امراتی آخر خزا مشن را او یقینا در رسیدلم د بوډا دوم نه نهایت ته انتها تر رسیدلم والله رب العزت یوم د کشان به لکه بوډا او بوډای چې بچي ولبوي نو خون بو کی قال ربک ویل رفسا هو علی عیون دامات آسان ډاکټرانو ته دنیا او خلکو ته ګران دي خو ما ته دا څه مسله نه ده دا ما ته آسان دا دلیل دا دی چې یقینا پیدا کړم ته قال وین خردادا الله تکلم الناس دا اشاره و دې خبره ته چې اوس په لکه ستا په ځای بیا زویه مسله بیانې ستا بیا رخصتي شي د دنیا نه بس شي لاړ شي چې زوی دې راشي بیا هغه مسله بیانې وین خردادا چې خبره باندې کې خلکو سره درې شپې برابر سویا برابر وي بیمار باندې سویا د زکریا علی السلام حال ذکر کړي سلاسل عالم دریش پہ سویا بید بیمار آئینا خروغ رمٹ پہ چڑھا شوئے بنی خبرو تو برے زڑنے کی گی فخرج علی قومی راوت اخپل قام تا من المحراب دی عبادت خانے نانو اشارے اکڑ دیتا آوہا الیہم پیغمبرانو پہ اشارہ تبلیغ کر دے او تعالی الله دمر خپلنا جبه درکړه ته توحید نه بیانې او علم اشاره وکړه دې دلته وایي دې اشاره ده ان سبحو بکرۃ و عشیا دا چې پاک بیانوي دا الله بیگا او سبا یا یحیی خذ الكتاب نامخه دنا تسبیحات ویل ان سبحو بکرۃ و عشیا اشاره چې ماحول نیک کړي او ماحول د دیندارۍ چې زکریا یحیی علیہ السلام پیدا کیږي یحیی پیدا کیږي چې ماحول د ګناه نیوي او ماحول د مال دغه وی د دیندارۍ وي چې هغه په دیندارۍ ماحول کې د دیندارۍ په ماحول کې سترګې وغړي دا نه چې ډمټو په ماحول کې سترګې وغړي یا یحیی خذ الکتاب اے یحیی واخل تورات لا عمل کوا بتورات پکلا کا پیدا شو اللہ رب العزت تو تورات ہوئی تورات تقریبا سالور سوا انبیاء کرامو تورات پانی فیصلی کری خذ الکتاب بقوه عمل کوا بتورات پانی پکلا کا باندی اور کڑے میں ودر راو خیارتے اپما شمالی کے الحکم د دین پویا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی چې اولک د بلوغ نامه کې قران یاد کو د بلوغ نامه کې قران یاد کو ندل الله رب العزت فما شمال کې حکم ورک واتنا الحکم صبیا اور کړي معادل را پوی دین په ما شمال کې وحنانن داو داغد اخلاق کو بیان کئی وحنانن او نرم زڑے زمارا طرفنا دیر نرم زڑے ہو دل ازاری بے نکولا اخلاقو کے قلبی رقتو قلبی نرم والے ہو وی خمائے برسر مرغان ازا شرف دارت کہ استخوانے خورت و طائر نازارت ہما مارغو بطول مرغوں کے افضل ذکر ہے شردو کی خوری خسو کا زارینا وحنانا من لدنا زن باندہ زلڈر سختی معمولیم پچانا خپکیگی دا خصفت نہ رہے چا پا درد امکارنی دا چا پا تکلیف امکارنی او کدا چا زڑو پس تکلیف کیگی نشیدی وزکا دا پاک و اخلاق والا دے پاکی زگی وکان تقیہ
او دې ځان بچکون کې د ګنانا الله حقونو خیال ساتو وبرم بوالدین دا د مور او پلار سره احسان کوم وبرم بوالدیه او نیکی کوم کې د مور او پلار سره او نو دې جبارن ځان چتون کې عاصیانا فرمانا جبار چې په مخلوق خپل راج قائمو خدا الله کم نه ځای کو عاصیانا فرمان وسلام علی یوم ولدا الله عزت درو واړو حالاتو کې نا الله رب العزت فد سلامتی اوی نو تکریم الہی وسلام علیه او سلامتی آئی پدبانی پاغرد سریب کے پیدا شو او پاغرد چمری با پاغرد چرا پور تکڑی شو جواندے طول حالتن کی دا اللہ محتاج واسکر فی الکتاب مریم کچاویل چه مریم بی بی نیک ولیوا آغم مددگاری او عیسیٰ علیہ السلام بی پلارا پیدا دے قرآن کریم دا غی دوار واجزی ذکر کئی او یاد کا تذکرہ کا پا کتاب کے دا مریم واسکر فی الکتاب مریم او تذکرہ کا بیانو کا پا کتاب کے دا مریم وخی انتوزت من آلیا ماہواری پیرالا انتوزت من آلیا جدا شوا دا خپل کوروالاونا مکانا شرقیہ اغا مشرقی طرف تا فتخذت من دونیم حجابا نوینی واقوا دا دینا پردا زان لئے دا غسل لپارا پردا کڑا رامی لے گا دیتا خپل روح فتمثل لها بشرا سویا جوڑ شدیتا بنی آدم برابر خالت ندیوتویل انی اعوذ بالرحمانی دپنا غوارن دا مہربان بادشاہ سرا من کستانا یعنی دا اللہ واسطہ در کوما دا تسکے دکھائے خونه پیجنده چه دا جبریل لے زو پا پرده کیم دی غالتیم او زنانه ما او تساڑے او پرده پا دن نرالی دا سکے تو دا اللہ واسطہ دا در کوم لرشا اعوذ بالرحمن منکا یقینا رضان ساتم دو گنانا ومدد دا مہربان بادشاہ ستان ازان ساتم اعوذ بالرحمن فنانیوم پا مہربان بادشاہ سرستانا ان کنت تقیام اگر که اتزان بچکون کے دو گنانا کتا دیر نیکی خدا طریقہ سا صحیح نہ دا کار دی ٹک نہ دے دیزے تراتل صحیح نہیں رستا ظاہر کی برشتوانو نیک کاری دو ان کنت تقیام خطزان بچکون کے امن زو اللہ تا پیشکو مدان چه ماتا نا بچ کی یادویم ان وصلیہ دے ان کنت تقیہ اگر کہ تو زان بچکون کے دے گنانا اگر کہ تو زان بچکون کے دے چانے دے گنانے قالانوی انما انا رسول ربکی یقینا زو جبریل وتوی انما انا رسول ربک یقینا علی گلشم د طرف درفستانه زچ ثواب نو داغلی او زچ خبر کوم نو داغه خبره ده الله بدر علی گلم چې ماته دا ویلی دي شتا ته وای چې له اهبلک غلامن زکیه قول نو مرسل قول رسول قول مرسلین سوکولیگی ناغا چه خبره کئی نا خپل خبره نکئی آغا خبره دا چه چاله گلی نو داغا کئی می انا رسول ربک زال لار علی گلیم اللہ وی چلی آبالکی غلامن زکیہ نو بچے ورکون کے دا اللہ کا بچے ورکول دا اللہ کار دے رسول تو نگوئی وی جبریل بچے ورکول شی آغوی ورکول شی لیا بلکی غلامن زکیہ تدید پارا چوبا خمتا تالک پاکیزا خالت ندیوتوی استباد انا یکونو لیدالا سنگا خبر دا
فکما طریقه وی مال را لک او نه برسیدل په ما بنی آدم نظر رسیدل ما تا اس بنی آدم او نیم زو بغیا بدکارا زو بدکارم نیما نو آدم کړه نه دی بدکار نه يم نو بچي څنګه راځي هغه وته کذالک هم دک شاندان قال ربك هو علی عین ویل رب صدا ما تا آسان دی اور دې پارا چوغردم دلرا نه خال پار د خلکو او مهرباني د خپل طرفنا او دا فیصله لکا مغزیه شوی فیصله دا اوس پکې ګوتې نه والي کیږي بس خو بچی راړل دی راړې وې بس فاملتو فانتبذت به مبارک دی لره بګېړه باندې بچو فاملتو فانتبذت به مکان قصیا نو چاته کدلرا بګېړه باندې بارک دلره بګېړه نو جدا شو سره د نازای لريتا شدا اولاد ټیم راغی نو جدا ځای تلاړ لاړ فاجال مخاض نو مجبور کړ دې لرا د بچی پیدا کېدو خاص لنګان فاجال مخاض مجبور کړ دې لرا بوئتلا پس ډېر په مجبورتیا باندې لاړه الجاها را استدیر را درد لنگون علاج ز نخلت تنه د کجوریتا قالت ندی ویلی آلیتنی دیر غامیوں کو وی آلیتنی حیرمان می چمیتو قبل آزاد چمڑا مخیر دینا و کنتو نسیم منسیا او ویزیر تیرا چا زمانو ما پوڑو کوالی کمڑا خبوے دا مر سوالو لکی یو دارے چه انتہائی تکلیف کی مبتلا دا دا درد برداشت کول نشي یعنی چې بجوان را باندې دا درد نه راغلی چې ما شمالي کمړه نه خبره دوی مدادا چې دینی مصیبت د وجه نه چې اوس په ما باندې خلک تهمتونه لګي تهمتونه ولګي نو زه به سوا موتم نو په ما په لمن به داغ لګي چې په لمن می داغ لګ نه دینه خو مرګ خو بس دومره نیکه بیبي ده چې مرګ خوښته خو په لمن دا خوښم او وی زیرا تیرا آوازو که دیتا دل نزدی خواد دینا نزدی زینے و تاوازو کو خجال ربو کی تحتا کی سریا یقینا گرزاولی در افسا ستا پخوا کی سریا چینا پدا وقت کی زنانا لا یو اوبا پکاروی او بل کجوری دواړه مفیدی والا دواړه والا ډیر مفیدی نه یو ورته د اوبو وی سریا د اوبو چینا تا کې سریا یا سریا نه مراد سردار دامو چې تعالی چې کوم بچی درکې دا صاحب پلا دې پلا دې دا دا الله د دین سردار دی واوزی الیک بجذ النخلا او خذوا د ځان په طرف تنه د کجوري تساقط علی کی رطبن جنیا ارتا وی بتا تک تازه کجوري تازه ابدا تر ارتا وی فسرین ذکر کوي دا کجور اشنوا دا کجور اوچا چې عیسی علیہ السلام پیدا کېدو دا الله رب العزت تازه کړه دا شنډه وا الله پکې میوه پیدا کړې میوه کچاوي الله په خای کړې په دې لږ سات کې الله څوکړ ورته وي وی شنوي وسرارتا وي وطن ارتاوي وطن اوس لکه طالب جانا د کور نه الله راوستي بیا د کمرې نه راپاسولې کېنولې قرآن ته کېنولې نو اوس لږ تشن ورکوه که نه دا دومره کارونه الله وکړو لږ محنت خو ته وکړه دا چې علم په محنت ته را صرف د دې دپاره چې
ښکارا کی الله چې دا بنده علم ته محتاج دی، بنده علم ته محتاج دی. ځکه وی علم ترى ان الله قال لمريم، الله مریم ته ویلی دی وَهُزِّي إِلَيْكِ الْجِزَاءَ يَسَّاقِطِ الرَّطَبُ، خجور خوځو الله ورته تازه میوه درکې. ولو شاءنا الجزاء من غیر حزة، کله الله اراده وي دک شانته وي وتره ټیټه کړه وي، دا شان به وتره ټیټه کړه وي. ولكن كل شيء له سبب، خدای یو څه یو ظاهري سبب وي، په ظاهري سبب هغه اختیار کا. دا زما استاد سنا سو محنت الله په موږ له اجر عمره کوي او بیا به ثمره مرتب کی. نخرا اس کا فکلی واشربی، واشربی رستو کو کلی مخی کو، او انتظام کې اوبه مخی کړي خوراک رستو کو. درستخان باندې خلق اوبه مخی کړي، انتظام مخی برابرې، خسکی رستو زګه چې سو خوري نو ضرورت راځي. پته شګړه وسو بوس کی چې سوس کی ندان بیا کار شروع شي، معده ګرم شي، بیا په لکساس کې ماس کې کوا. فاکلی واشربی وقرری عینا، نخرا اس کا نور خوخه د خپل د کمخ کې کروستیس کې حکیمانو مشوره ځان لرا ولکه دانه چې مخ کې سنت کی او اخر کې زهر دی، سنت منت پکې نشته. دا نه دا د شریعت مسله نه، مطلب دا دی. نور د ډاکټرانو مسلې سو کوئی مخ کې خي، سو کوئی مینس کې خيو، سو کوئی نمخ کې خي نه مینس کې خي، پیس کې نه خو مې خپل هر چا خپل تجربې دي او دا ګډم ټول یو شان ني، چاله یو شان دي خي، چاله بل شان دي خي، ټول په یو ډب نه دي لګا، دا یو شان ني. او داري وکیمه په خپل ګډه تلی. فاکلی واشربی ان هدو چې صحیح کړه مسما بسلی. فاکلی واشربی وقرری عینا، نخرا اس کا یا خواستر کی دی. فایما ترین من البشر احدا، علاج د بدنامه زړه کې دی درد دی او فکر دی سره چې بدنامي بر باندې لګي. فایما ترین من البشر، کتو ویني د بنی آدمونه یو تن هو تو وایم انی نظرت للرحمن صوما، یقینا با من لله مهربان بادشاہ روزا. فلا نکلم اليوم انسیا، نو بالکل با خبر نکوم نن انسان سره، اچا سره بنن خبر نکوم. د خبرو روزا می دا غي بدین کې د خبرو روزا وا، زمونږ بدین کې روزا نشته، البته کم خبرو فائدہ ډیره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من کان یؤمن بالله فلیقل خیرا او لیصمت، چا چې په الله ایمانی او په آخرت یاد د نیکه خبره کې یاد غلی شي. البلاء موکل بالمنطق، خبرو سره مصیبتونه تړلې دي، مصیبتونه سره تړلې دي. فقولی انی نظرت للرحمن صوما، والثواب د پاره روزه د خبرو جایز نه ده. البته سزا له احتیاط پکار دی چې سړی ډیر کړتونی، ځکه کلام ډیر خبرې د سړی زړه سختي. فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قوما تحمله، نوراوړ دلرا خپل قام ته تحملو چې لبو یې دلرا مخکې حملت پګېړو او استحمله فلاسو باندې فلاسو لبول، ځکه پیدا شوی دی، پیدا شونه لبوي. تحملني الزلفا وحول الاقدام، یا لیتنی کنتو صبیا مرضا، ارمان چې زما شوم وي، نه بادشاہ نه د ایران او نه د روم وي. او تحملني الزلفا وحول الاقدام، او بیا زلفا وینځ لبوله پورا کال لبوله، نو قومها تحمله لبولی. فاتت بی قومها تحملو، راوڑ دلرا یا راغلا سرددنا قانتای تحملو چلبو یدلرا ناغیو تویو مریمی یقینا رات دکڑی دیو کار ناشنا تا فریاد افتران دی دار سے چل کڑے دی.
یا اخت هارون یا لکه هارون غنته. هارون علیہ السلام په پاکلمانه کې مشهورو ضرب المثلو یا بلو د دې په علاقه کې یا اخت هارون یا لکه هارون غنته نو پلار نه د پلار ستا سړی بد او نه د مور دې بدکارا نو دا ته به کې کوم ځای نه راسره علی هغه اشاره وکړه دته بان کلموه چې دنه تاسو کوي لګو زما روزه ده هغه وته دا په کلا بلا کایفانو کلو من کان فی الماد څنګه خبرو کې موږ سره اوسو چې بغیر کې د ماشوم عیسی علی السلام یې زماشوم ماشوم بری غفلاری قال انی عبد الله ګوته او چا تکړه مسله شروع کړه انی عبد الله دا روح اثرو فنفخت فيه من دا روح اثرو د پلار د نطفه کمه هغه روح پورا کړی دی ا جبرائیل چې کوم بوکې کړو پګریوان کې نو هغه د پلار هغه کمه پورا کړی دی دا هغه د وجنه عیسی علی السلام په ځای نکی نګرځي مسیح ته ګرځي بس دا هغه د وجنه چې لاس راکاږي نو مړې دغه برک خشي ړون خشي دا هغه د وجنه چې خاطو کی شوب کی هغه نه خاپیرک جوړ شي دا غرو اثرو دا غیر د وجه نه چې خپل مکه لور روبره لاړو د بدن د وجه وکړه راشي دا غیر د وجه نه بوډاتو په غیږ کې خبره کې بوډاتو کې یو شان ذکر عیسی علی السلام خپل حیثیت خی یقینا زبند د الله یم ولد زنا نیما او الہ نیما او ابن الله نیما راکی بمال کتاب یعنی ده مقرر کړی دا آتانی الکتاب وجعلنی ګرځي بما پیغمبر او ګرځولم زه مبارکن موضع الخيرات الالهیه اور هغه بس پانی ذکر کړي موضع الخيرات الالهیه الله نے سوال کوا حدیث کې راځي اللهم اجر الخيرات بأيدينا والسنتنا وجعلنا من آل لطفك وعنایتك شي الله زمانه خیرونه خوارکا اجر الخيرات بأيدينا والسنتنا دارا چې علم د فتنې ذریعہ شي اينما كنتو شرط جزيم واوصاني بالصلاه والزکات او کوم بقیمات زمان زو د زکات تر سو پورې چې ژوند دی ما معلومیږي چې سو پورې ژوند ني صلات او زکات پي دانه چې ګینینو بیا ونی دا سو هم په ژوند کې راځي چې سړی ژوند دی او منځونه نه کوي لکه غلط پیران شوی ما دم تو حیا او بل د مرګ وروسته عبادتونه نشتا اج کم راغلي دي چې انبیاء او احیاء فی قبورهم یصلون دا اشتغال د روح ته هغه تجلیات باندې هغه روحانی تجلیات باندې اشتغال له ما دم تو حیا وبرم بوالدتی اصل فتاوا کې وانا رشید احمد گنگوی رحمه الله لدیانوی رحمه الله ذکر کړی دي اصل فتاوا کې وبرم بوالدتی او نیکی کوونکې د خپل مور سره او نیمه ګرځول زو جبارن ظلم کوونکې بچا ځانو چته انکه بخل کو شقی او بدبخت او سلامتی ادي په ما باندې پاغرز چې پیدا شوم او پاغرز باندې چمرمبا او پاغرز یوم وبسو حیام چې راپورته وکړې شم ځوان دې ذالک عیسی ابن مریم تفسیر هجرت واقع مو ویلی و چې جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته دا ویل دې ځای راغی دا سورته توین ذالک عیسی ابن مریم انا جاشوی قسم دې ګرځې نه دورا پلئی هغه ته وی اذهبوا وانتم صوم زئی زما پزماکه کې تاسو آزادې من سبکم غرما تاسو چا بد توقت لغبانه بتاوانی ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی ابن مریم وکړه خبر رښتیا هغه چې دې په شک کوي ندی لایق الله لرا چې جوړ کې ځان نیاز او نائب پاک ته الله د نیاز او نام پاک چې فیصلو کې یو کار یقینا وغه ته شنو غشي
یقینا الله دې رب زما او رب تاسو عبادت کوي دا دلار سما نو شرک اس کو جامد دا عیسی علیہ السلام د اولوہیت په کې کوم ځای نه راغی او دا مریم چې خدای کړه دا کوم ځای نه راغل اختلاف وکړل تر خپل میانځم ولا کته بار کسان چې کوبر کړه دا درځلوینا اسمه به موافر سخاوریدون کی وای دی او سخلیدون کی وای دی غرض بخوین یارسو وابوریوم او بوینیوم یوم یاتوننا غرض کی شراب شری ماتا ظالمان نن په گمراه صاحب کړي او یراو دی لرا درجه د افسوس نام د قیامت یو نوم دی افسوس لکه چې دنیا کې هر څوک نه ایب افسوس کوي هغه به وای چې کم نیکان خلق دي دا غي نه چې کوم وخت دغه شان تیر شوی د هغه بس کوي افسوس کوي چې چا ګناونه کړی او خو به خود افسوس کوي او کې چې فیصله کړی شي معاملہ کار په فیصله شي او دې په غفلت کې ادي یقین نه کوي یقینا زو میراث کې اخلم زمکا او سوق چې بده کې دي وایلینا یرجون او ما ته واپس کړی شي دی او دې قتل زکریا علیہ السلام عاجز یحیی عاجز عیسی علیہ السلام عاجز مریم بی بی او د ابراهیم علیہ السلام عاجزی ذکر کړي چې ابراهیم علیہ السلام څنګه عاجز دی او یاد کا په کتاب کې ابراهیم لرا انه کان صدیق النبی یقینا دی ورشتنه پیغمبر پاک چې خپل بلار ته بابا می ول عبادت کړه غسو اولنې بیان صدیق د ابراهیم علیہ السلام صدیق راوړي او نبی راوړي دا مقام د صدیقیت ته یعنی د توحید پر رموز باندې پویدو او فارس کې صدیقو فارس کې صدیقو زنه سړی مبصرات کمی بصیرت زیاتی مبصرات کمی یعنی ګرځیدلو کتابونه کتلو د کمی خو فهم سوي زیاتی یو کتاب بګوري مختصر غونټه کې او دومره به سره وباسي چې حیران نشي د مبصرات کمی او بصیرت زیاتی بصیرت زیاتی دته صدیق وي او دویم سړی وي چې داغه مبصرات زیاتی نو بصیرت خود زیاتی مطالعه ډیری وي هرڅه یو ګرځیدلیم سوي ډیری علاقه خلق او ورسو هغه سره اکثر قران رسول ذکر کی رسول ذکر کی رسول النبی راوړي او صدیق النبی راوړي ابراهیم بصیرت ډیر زیات لوګو سيزونو ته ویم چې قتل نو ډیر به تسراو یستل سورنه ویلې کیسه جوړه کړه بلا حب الافلین اس قال لابي پاک چې اولنې بیان د ابراهیم علیه السلام پاغي کې جزاله او باطلو و بابا می ول عبادت کړه سوچ ناوري نیویني کدا وسنی چاته ویلې نه غي بو سره باس قائم کړو چول ناوري روحونه وته سکیږي راضي اوري کنه هغه وته دا ټیک ته وای ناوري لکه سورته شعراء کې براشي ولا اغنی عنک شیء فائدہ نظر کی تعالی معمولی دویم بیان کې وتخفل مقام خي بابا ته دې ته موږ صرف چې زستازي ما سره حیثیت سیوا شوی دی مال الله علم څه کړی دی را کړی دی ما علم هم لګو معنا و بابا می یقینا راغله ما ته د وحینا هغه چې تا ته نه راغلی ته تشفیر شوی حتی بیانی ما په سر آزاد دی وخت وته زما معنی بابا تا به نمرود پیری ولکه تابعداري کې خیر زما دی آدھے صراطن سویام او با خیمتا تلار برابر درے متوئی بابا رستا کار چدن دا ٹک نہ دے لکر دا تج سکائے دا شیطان اطاعت تے و بابا میں تابداری مکو دا شیطان دی عبادت وانی من کڑی وکنا لا تعبد شیطان یقینا شیطان نے مہربان بادشاہ دے نافرمان او کہ طور پر سیزی تبم نافرمان ہے سالورم بیان دی کو تا نتیجہ خی و بابا من زیارے گم چوب رسی کی داتا آزاد طرف دا مہربان بادشاہ نام
دیتا رحمانیات وی دی صورتونو تا دی کی مسئلہ دا برکت تا اوز دی صورت کی تقریبا 14 رحمان راغلے مسئلہ دا برکت تا دا رحمانیات تی آئی مسک عذاب من الرحمن چو برسی کی تا عذاب دا مہربان بادشاہ نشیبا دا شیطان یار دا پلار جواب سدے ویخواه تمنگا لگا دا کلچر نا خلاف کیا اراغبون انتا آلیتی یا ابراہیم اراغبون انتا آیتو اوڑیدن کے مخڑ ان کے زماد خدایانونا و ابراہیم کبن نشود بیان دا توحیدنا لئلم تنتہی کبن نشود بیان دا توحیدنا نخامخا پکان بولن تالرام جو امانا لارجمنک بدر دی بدتوام رجم باللسان لاشتمنک مشکل القرآن کے ابو طالب المکی ذکر کری مشکل اعراب القرآن کی لارجمنک رجم باللسان واجرنی ملیا او جدا شدمان روغ رمٹ یومانا ملیا سالما دیومانا واجرنی ملیا جدا شدمان دیر زمانا ابراہیم علیہ السلام توی جدائی را لاری دوشوی سلام علیک بائی کاٹستانا دا سلام علیک سلام دا متارکت تے دانا چه بابا و خدای دا روغ لرا و شر خراب نشیو ہم سلام علیک بعد لانم شلگا دا سلام تاستغفر لک ربی جواب خنا غوارم تعالو دا رب نمی یقینا غریب امام روبان او جدا کېږم ستاسو نه دا غنا چې تاسو را بلې د الله نه علاوه بایکاټ وکړو فادو ربي او را بل مرخپل کې دې شي چې نشم فبلنا طرف زما باندې نا مرادا الله ومنا مراد نکی فلما تزلهم د بایکاټ انعام چې کله د بایکاټ وک الله به خپل ملګری درکړي فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله اپاو کې جدا شو دی نو دا غنا چې دې بندگی کول د الله نه علاوه اور می کدل اسحاق او یعقوب او هر یو ګرځول مې پیغمبر اور می کړه دی لرا د خپل مهربانه نه نبوتونه ول ورکړ او ابنا لهم اور می کړه دی لرا خپل مهربانه نه وجعلنا لهم او ګرځول مې دی لرا او می ګرځول دی لرا چې بده رښتیاو پوښتا یعنی هر څوک کې په تعریف یادې او په خیر یادې په توحید باندې یادې توحید چې وای د دې په حواله وای موسی علیہ السلام عاجزی او یاد کا تذکرہ کب کتاب کې موسی علیہ السلام یقینا دیو اڼول شوی مخلصن خالص کړي شوی دې مسلې لاڼول شوی چې فرعون مقابله ل وکانا رسول النبی او دیو استاد الله پیغمبر ونا دینا من جانب تور لامن او आवाज میں کڑا ہوتا په طرف د کوئی تور برکتی کی یا د خي طرف د موسی وقربنا نجیا او نزدې میں کدل را جرګه کوونکې ور میں کدل را د خپل مهربانه ورور د هارون علیہ السلام پیغمبر او یاد کا کتاب کې اسماعیل هم الله تعجزو یقینا دیو رښتینه دواده او دیو را لګل شوی د الله پیغمبر او دغه حکم کو خپل بچو ته خپل متعلقین ته داغه په دین کې داوم عبادت د الله یو خدا دوستی او د انسان دوستی پای کې دکو به صلات او زکات نماز او زکات وکانه عند ربی مرضیه او دیو د خپل رب عند ربی مرضیه د خپل رب خو د الله سره مرضیو الله د کارونه خوخو یاد کا کتاب کی ادریس علیہ السلام یاد کا کتاب کی ادریس علیہ السلام ادریس لکثرت درسی هغه ډیر د تورات درس کو یاد هغه وخت د صحیفه هغه ډیر درس کو انه کان صدیق النبی یقینا دی ورشتنه نبی پیغمبر د الله ورفانا مکان علیا او چت کړه دلرا درجه اوچته تا اوچته درجه مې ور کړیو مکان د درجه په ځای معنا باندې راځي لکه سورته قصص دعات آیین کې راځي فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس تمنوا مكانه بالامس یا انتم شر مکانا تاسو به طرف درجه کې په طرف کې درجه کې هر ځای کې مکان درجه معنا کې چې د درجه نه اسمان ته خېجول
وی جبريل علیہ السلام ته وی چې چکر لما بوزن دوار لاړل چې جبريل علیہ السلام جنت ته دی بوته د جنت تلاړ نه دالته سپلای پرې خو دی چې بار راغی جبريل چې بار راوته دوه ته ورک زمانہ سپلای پاتې شي دې لړنو سپلو پسې لاړ آلته سپلو پسې لاړ با جبريل ته وی نه درځم اوسه زته ورته نه درځم نو دې آلته کې پاتې شو اذا الله وتعالى چې تزل ته پاتې شي او جنتیانو لجامې ګنده مالته ته ماشينه نه خېږي جنتیان لجامې ګنده په دروغجن دي دروغ وي رښتونی ته قیاس کوي دا زه کولو خبر ده لکه چاو سلطنت سے موږ لجامې ګنډیل ده ارزه کې مکان په دغه معنا کوي او دې ځکه بیا شراج نو اسمان دې نه جوړ کی ورفانا مکان علیا او چت کړه نو دلر او چت درجه تا اجمالی پلندو د انبیاء تذکرہ کوي اولئک الذین دادیاغا بختور او بزرگان چې آسان کړ الله په دی باندې د پیغمبرانو نام من ذریه آدم د اولاد د آدم علی السلام نام دا یو سلسله داوا دویمه سلسله ومن حملنا مع نوح او دا غنا چې سوار کړمیو د نوح علی السلام سره دریمه سلسله او دا اولاد د ابراهیم او د یعقوب علی السلام نام دا درې سلسله د انبیاء یو د آدم علی السلام نه تر نوح علی السلام و بل نوح علی السلام نه تر ابراهیم علی السلام و بل د ابراهیم علی السلام نه تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې دا درې سلسله د انبیاء او ټول خپل کارو ومن ذریه ابراهیم او اسرائیل او دا غنا چې کلکړو موږ خو خړو ما او که چولو سره شي بدای باندې آتونه د مهربان بادشاہ نو پریوزي دی سجده کوونکی جوړیدونکي پويږي کنه آیت الرحمن سره سره وړو سجده دا قانون ته سجده ده یعنی تش په تلاوت کار نکیږي دا قانون کا تفصیل من کړو اذا تطلع علی چکلو لسته شي بدبانه اتره د مهربان بادشاہ ورتا شي سجده کوونکی جوړیدونکي شرک اس کو جامت چې د انبیاء کرامو دا دومره ټولو دا مسلکو او دا ټول الله تعجزانو او ټول یو الله را مدد کو دا شرک کې کم ځای راغی فخلف من بعدهم خلف تو خونه بد پیدا کیږي د مستونه شملې فخلف من بعدهم خلف رال الرسل دین نال جانشین نال رال نالی ثواب ادا او صلات بربادی کو مزلرا یومانا منز د دین ستندا امن هدمها فقد هدم الدين چا چون وړو نو دین سکو ون وړو ومن اقامها فقد اقام الدين چا چې دین ودرو منز ودرو نو دین سکو نو منز ضایع کول دین ضایع کول دي حسن بصری وای اذا صلات عطل المساجد فلزم الزیات عطل المساجد د دین ځایونه اشاره پرې خودل جمعه ته 15 منټو لراشي او پټو کې او دکانونو کې پای کې پراتی دی رہی الته دویم صلات بلنا لغوي معنی باندې اذا او صلات برباد کړه بلنا چې الله نه مدد کوي په حاجاتو کې غیر الله را مدد کوي واتو شهوات روان شو د نفس مزو پسې چې شهوات پسې روان شي نو که په علم ملافظي شي نو د حقیقت نه محروم شي او روان شو د نفس مزو پسې نظر را چرتاو بشي غیا سزا د گمراه تا یلقون غیا یا ملاو بشي غیا سزا د گمراه سره داغه سره و ملاو شي مگر آچا ترغیب توبه تا مگر آسو کی توبه و اصطلاح ایمان راڑو سمی کا عمل گناہ پری خود و آمنا ایمان اعتقاد سم کو او عمل اکن ایک عمل سم کو دی بدن نکی کی جنت تاو زیادے بنی شکول دی سر معمولیوں باغون دا ہمیش آغا چلو ذکر دے وعد الرحمن عبادو چواد کردہ میں ربان بادشاہ دخلو بندگانو سر پششا انہو کان وعدو ماتیا یقیناً دا الله وعده دراتلو دا اب راضی دا مو آیا چې الله وعده کړی بکیږي لا اسمون فی لغوا نا بوری پدې کې فضل خبره
الا سلاما مگر سلام سلام لا يسمعون فيها لغوا ناوری پدې کې فضل خبره مگر سلام او دل ربو خوراک دې پدې بیگاو سبا وایي کنه تاسو بنوي چې خوراک په کول اور کوي سحر وختي پېشمنی مال عشیه او مازیګر روزماتي بعد دا ودا سوال کړه چې ان سوک ته پوښتنه کی بیالکه میخه څنګه دا بلار به څنګه دا وی بیگا په سبا دا پسر وخت ته زمونږ ته ما چې خدای به اوس لنګ کی خدای به اوس لنګ کی دا به زر زر وای بیگا سبا نه ار ټیمو شخص کا پڑا ہے جام کا سو کے شب شام کا تلکل جنت اللتی دار جنت آغا چو میراث کر کو مخفل بندگانو لام چور کوم دل خپل بندگانو آغا چاہتا چغوی پرهیزګارا تقیہ چغوی ځان د خلاف نه بچ کوونکې یا وای سخت مشوا اوس عاجزی د ملائکو ملائک الله رب العزت عاجزان دي نبی علیہ السلام جبریل ته وی مالکا لا تزورنا اکثر مما تزورنا ته ډېر ولې ناراضه جبریل ته وسخ پته مو زکه د محبوب د خوانه براته کنه محبوب د خوانه براته نه مالکا لا تزورنا اکثر مما تزورنا ته ولې ډېر ناراضه جبریل ورته زمانہ خبره كنت اشوق اليك ولكني عبد مامور زما ځان له دوره شوق چې محمد خو ته وسوق زما او ما وسوق پړي وټه باندې لګي ولكني عبد مامور فزاب د مامور ما چې بار نه اړ شي نو راشم نشم راته بغیر د اجازت نه نو ګوره ملائک د چا محتاج دا الله محتاج هغه کار ساز متصرف ندي دا الله د حکم نو نتیجه په تفریقه فعبد هو استغفر لعبادته چې متصرف څوک ته الله دې نیکان بندگان ټول سدي عاجزان دي چې ټول عاجزان د عبادت د چا حق ته وما نتنزل الا بامر ربك وما نتنزل اور را کوزي ګمغا مگر په حکم در رب دې صرف د الله دی هغه چوڑان دې زمان ندي بین ایدینا زمون مخه ته دي وما خلفنا آج زمون رسدی وما بین ذالک آج بمیز دی کی مطلب که زمانی دی که مکانی دی کار سدی وما کان ربک نسیا او نه رب دی رون کې رب د اسمانو د زمکه سچ میز دی کی دی نو نتیجه فعبد و عبادت کدا غ الله واستغفر لعبادته فعبد هو بشورو کنه استبار براش صبراشی استبار دا شروع کی تب لګیای دا بدی تور چې دا استاد زړه کیفیت شي ان تعبد الله کانک دا بدل کیفیت شي فعبدو عبادت کو دا الله املا ترشد الله عبادت تا خلق شپ عبادت دا الله باندې بل چا عبادت چکای حال تعالی له سمیا آیت په جن هغه الله رحم صفته چې الله د صفاتونو بشان د بل چا صفاتونه وي ويقول الانسان او وای انسان دا زورنه شروع شو درې مې د صورت اول زورنه په انکار د قیامت دی ولې نه مانی نو وجه ذکر کوي چې دی په آخرت باندې بدګمان دي وای انسان آیت کلمن شم خامخا راو به سلام جوان دي جواب ته کوي آنه یاد انسان یقینا پیدا کړم دلته مخ کې او ده نو قسم می دی پر افستا اثبات د قیامت په قسم می دی ستا پر اف چخا مخرا غون بکم دی لرم او شیطانانو لای د بيدینه لیډران چې سړي هغه وسر راغون کوم بیا بازر کم دی لرا چا پیر د جهنم نه جسیا ډلې جسیا فرقه ډلې یا جسیا پړمخه په ډونګو باندې سم په ګوډو پراتی بیا براو باسم د هرې وډلې نه چې کم یو پدې کې ډیر سا خود مهربان بادشاہ نه فرمانه کې چې کم یو غټ لیډر هغه به تم را جدا کوم سمعنا علم بالذین بیا یقینا په جنم زاغ کسان چې هغه ډیر لایق په جهنم د سوځې دو هم اولا بها سلیا چې ډیر لایق دی په دې جهنم د سوځې دو بیا ما ته معلوم ني او نشته پتا سګي سيوتن مگر تیری دن کې په دې باندې په جهنم به تیریږي ځکه پولیس رات د چا د پاسه دی جهنم د پاسه دی دا سنلوی ابراهيم الله فرمایل پیدا سے د پولیس رات بر جنت ته لاندې جهنم نه ندا سے بتیریږي
داسې به ځي. نو په دې کې کونډې لګېدلې دي، نو هغه داسې اړمیږي سړي ته. فمخدوش ناجن و مکردس فی النار، چې کونډه چاته ولګېدل خو راوي نه نیو، زخمي یې کو، دا زخمي بچ دی، دی به یو پیره شي لاړ شي. او مکردس فی النار چې کومې کلک ونیو نو به خوب کتار ته وکړي، خو تېرېږي به پې ټولو. وإن منکم الا واردها، او نشته ستاسو نه یو تن مگر تېرېدونکی به دی دی. دا پر رب دې فیصله کلکه. لنډ بشارت او یاره، بیا به اخلاص کما کسان چې ځان بچ کړو شرک نه او پرې وخت ظالمان په دې کې پړ مخې. وإذا تتلى عليهم آیاتنا، دا زورونه ورکوي، زورونه په دنیا په خوشحالېدلو باندې او د مسلمانانو باندې خندنې کوي چې مال او دولت ورسره نشته. پاک چې ولستلی شي دیتا آیاتونه زما بینات واضحه، وایا کسان چې انکار کړی په بار دا کسانو کې چې ایمان راوړی دی. د مؤمنانو باره کې وایي للذین وبارا فی حق الذین آمنوا ای الفریقین خیرون، کم یو په دواړو ډلو کې ډېر فایده مند دی، ډېر بهتر دی مقامن په ځای د ډېره کېدو کې، او ډېر ښایسته دی په اعتبار د مجلس کې. د چا میلمانه ډېري او د چا ډېره غټه ده. زمونږ ډېره غټه ده نو موږ دلته هم ښیو نو هلته به هم ښیو. قرآن جواب کوي ظاهري مال او دولت مادیات دا د حقانیت نښه. څومره مې هلاک کړو مخکې دی نه پیړی، هغه ډېر ښایسته د دی نه په سامانونو کې ور یا په ظاهري ډول ډال کې د هغه هر څه ښکلي. قل من کان فی ضلاله، دا زورونه ورکوي. دا مو وایه چې ګیني چالی مال او دولت ورکو، مال او دولت ورکو نو دا په حق دی. هغه څوک چې وي په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا، نو مهلت ورکوي دلاره مهربان بادشاہ په مهلت ورکولو، ورکوي دله مهربان بادشاہ مهلت. دا فلیمدد امر دی خو په معنا د خبر دی. فلیمدد له الرحمن، مهلت ورکوي دلاره مهربان بادشاہ حتی تر دې پورې داره ما یوعدونه چې کله وویني دی هغه چې ورسره لوس کولی شي یا عذاب او یا قیامت. فسیعلمون سر دې چې پوه بشي دی من هو شر مکان، چې څوک د بدتر په درجه کې، واضف جند او کمزور په لښکر کې. ویزید الله، بشارت او زیاتی الله کسان لرا، زیاتی الله کسان لرا چې هدایت موندل کلکون. الله رب العزت نورم کلکي په دې ټوکو وغیره الله نور سکی. او پاتې نیک عملونه، مالونو نه هیڅ شو چونډه راسوار جوړیږي نه ځنشته سبب نه، او نیک اعمال همیشه پاتې دي. والباقیات الصالحات، او پاتې نیک عملونه ډېر بهتر دي پنځ طرف صاحبانه په بدله کې او خیر مردام، او ډېر بهتر دي په بار د واپسای کې. سړی زی امید لري الته وته خوشی ملو شي. او برایت الذی کفر، دا زورونه ورکي هغه کستا چې دنیا کې مالدارو، هغه دا وایي زه په آخرت کې هم مالدار یم. ما ته دلی خوار نه پاندستان سم خوار، امنګ دلته هم خو نو هلته هم خو. مال او دولت د مقبولیت نه ښه. افرایت الذی حباب بن الارض رضی الله تعالی عنہ به توري جوړولې، حباب رضی الله تعالی عنہ توري به جوړولې، نو یو سړی کافر له تور جوړ کړو او ته پیسې پیدر وکم. حباب ته بیا وی پیسې او ته یو بشي کنه تاسو خو سه آخرت مانی انته ما سره بیا ډیره پیسې دل بدر کړم، مال وال ترا کول شي کنه. افرایت الذی، آیا فکر دې کړل هغه کس چې کوبره کړل، آیا سوچ دې کړل هغه کس چې ویني هغه کس چې انکار کړل زما د آیاتونو نه وای دي خامخا را وکړي چې ما ته مال او بچي. اطلع الغیب، آیا خبر دې په غیب چې مال به الله راکړي. یاد نیولې دا د مهربان بادشاہ سره لوز ایمان راوړل دې کلا بالکل نام داړم به کلا دې دام یو نه خدا چې کلا په سوره مکیو کې راځي. مکیو سورتونو کې کلا راځي. کلا دو قسم راځي، یو کلا رضعیه راځي او بل کلا حقیه راځي. کما کې غلطه خبره ذکرې نو کلا په رد کوي، هغه ته کلا رضعیه وي. دا هغه معنی دا وی کلا بالکل داسې نه ده، کلک رد کوي بالکل نه. لکه مونږه پښتو کې وایي بالکل نه، چرم نه، نو کلا چرم نه صخر دی دیتا کلا رضعیه وی. دویم کلا حقیه وی، کما کې سم خبره ذکر یو کلا بیا راشي
او چې هغې ته وګورې د کلا نه رستو چې د دواړو مضمون یوي دغې ته کلا حقیه وایي. مطلب دا چې کلا حقه خبره ده یقیني خبره ده. تقریبا قرآن کې 33 ځله راغلی دی سنکتب ما یقول یقیني دا چې لیکم هغه چې دی وایي دا بکواس چې دی کم کړي نه دا لیکم ونمد له من العذاب مدا او زیاتوم دلرا عذاب نه زیاتول ونرثو ما یقول او پاتې کېږي ما ته هغه چې دی وایي ما ته به پاتې کېږي راځي به دا ټولې خبرې او راځي ما ته تشتور یکې اوازې فردا ولې ده چې ځان له خدایان نیولي او دوی زما لیډران دي زما مددګار دي او زما له به د اوو سمندرونو عقل نه بدل دسې کېږي رارسي د چې ځان له لویه ډله نیولې وه لویه پارټي نیولې وه مالونه او دولتونو ډله او پارټۍ وې او خدایانو د ګټې بوتان د غوښې بوتان پنډتانو بامبړانو به څه شي واتخذوا من دون الله آلهة او جوړی دی د الله نه علاوه متصرفان او ذموار د نفع او نقصان د دې لپاره چې شبر دی اعزاز زور او مټه کلا بالکل نه نشته هیڅ شی نه سیکفرون بعبادتهم ذره چې انکار وکړي د عبادت نه او یکونون علیهم ضدا او شیبا په دې باندې الټا دا ولې دې شرک کوي او د آخرت نه غفلت کوي. جواب عالم ترای فکر دنه کړه چې یقینا را خوشی کوم په دی باندې شیطانان ارسلنا وارسلها العراق ولم يزدها ارسلنا شیاطین را خوشی کوم په دی باندې شیطانان را خوشی کوم شیطانان په کافرانو تا اوس مطلب چې سړی کفر کوي نو شیطان تسلطي کوي د شیطان تسلطي کوي او زهم اعظم نو تیزی دی لرا پا تیزولو باندے دنگولو ورکی او تیزی ہے ویشابا اولا فلا تاجل علیم تلوار مکو پا دی باندے تلوار مکوا انما نود لو مادہ یقینا یومانا تیارے کم دی لرا تیارے قوم والا تیارے دویم انما نود لو مادہ یقینا قوم دی دا پار شمیر یقینا قوم د دې لپاره شمیر سو نوړای ساونه ول شمارم د ختمې دو لپاره اعمال ول شمارم د جزاء لپاره عملونه او خبره ول شمارم د بلې لپاره ان الحبيب من الاحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس دوست په دوست نه جدا کیږي او لا يمنع الموت بواب ولا حرس مرگ د څوکیدارانو په دی باندې نه دفع کیږي. کیف یفرح بالدنیا ولذتها فتن يعد عليه اللفظ والنفس په دنیا کې هغه څوک خوشحاليږي 400 تشمیره لیکيږي او مې لفظونه شماري او مې ساونه شماري دار سمنګ لشماري انما نعد لهم ماده یقینا قوم د دې لپاره شمیر اپاغر چراغون کو مجرمان راجا وکم پرهیزگار او نیکان مهربان بادشاہ تا ملمان اللہ دی بکی منگراول وانا سوق المجرمین او بشر مجرمان جہنم تتگی لا املکون الشفاعتا ددی و سوق سفارش نشی کولے واسپن لری دی دا سفارش مگر آغا سوق آغا چالا الا من لا يملكون الشفاعة نوولرکا لا يملك الشفاعة احد لأحد اس سوق اچالا سفارش کولے الا من لمن مگر آغا سوق آغا چالا چھتا غذا اندر رحمانی چنی ولی مہربان بادشاہ سر لوزو آدم زورنا هوائی دی جوڑ کردی مہربان بادشاہ نیازولی جوڑ کردی مہربان بادشاہ نیازولی لقد دی خبر خطرناکی یقینا رات لکڑی تاسو خبر خطرناکی تا دا غډیره خطرناک خبر وکړ تاسو څومره خطرناک ده زکه چې د خدای زی نو خدای بني د الہ زی سوي الہ نو خدایان سوسو
دعا نو چې دعا دې کړل زمکه رسمان دې تبا کړل لفسدتاو کنا فتکاد السماوات يتفطرن منه نزيد اسماننا چوچوي دې دواجه وترشق الارض او شلیږي زمکه تخر الجبال هدا اورتا شکرونه دړې وړې دې دواجه نا چرابلی مهربان بادشاہ لنی ازواله ان داول الرحمن ولدا او نه دلای مهربان بادشاہ لرام چې جوړ کینی ازواله زکا ان کل من فی السماوات نه دې ټول هغه چې په اسمانو کې ازما کې مگر راتون کې دې مهربان بادشاہ کلاس تړي غلامان ټول به الله تعالی تړي سره دي غلامان لقد اصام وعد یقینا ګر کړی دی الله دې لرا او کړه دې لرا شمیر اور یوبا وکلهم اور یو د دینه راتون کې دی الله تعالی پر د قیامت تشتور یکی आवाज برازي تشتور بشارت یقینا کسان چې ایمان راوړو مساله ومن الله عامل الصالحات عمل وکنه ذره چوب ګرځي دی لرا د ایمان او د عمل صالح داغه نتیجه ذره چوب ګرځي دی لرا مهربان بادشاہ مینا الله به دې سره مينو کی او دې به الله سره مينو کی د ایمان او د عمل صالح نتیجه دا ده چې الله سره مینه پیدا کړي نو څه طریقه ده بس ایمان او عمل صالح کی ترقی کوه دې نتیجه دا چې تاسو په ځل کې هم د الله محبت شي پیدا شي الله به تاسو سره سوکي محبت کی دویم دریم نو ټول کائنات په تاسو سره شروع کی محبت فرشتي به سره محبت شروع کی انسانان به سره شروع کی محبت شروع کی دا په څه طریقه کیږي نو یقینا د ایمان او د عمل صالح د پاره ذریعہ قران یقینا آسان کړه مې دې لاره په جوستا باندې د دې لپاره چې زیر ورکه به دې پرهیزګار ولرم او خبر کې ویره په دې باندې کوم جګړه لو څومره میالا کړي مخکې دې نه پیړونا حال ته هیڅ منو منادن آیت ویني د دې نه یوتن بکی ویني او تسمعوا الامر اگزام یا اور دیل رسکش صدقو کش مششتے اللہ تباہ کلل نو چه سوک نمانی اللہ بے تباہ کی صفائستی سے مٹ جائیں گے